والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله بيتا في الجنة أو كما قال. عزیزان و محترمو، زمونږ د ویډیو جوړولو مقصد دا دی چې دا یعنې ومرلې پلاټ دی او دا یو ملګري چې دی د الله د رضا دپاره مدرسې دپاره وقف کړی دی. نو په دې کې مونږه یعنې خپله کمیټي هم مقرر کړې ده چې هر د هفتې په ورځ باندې ماښام لمونځ نه پس دې باره کې مونږ مشوره وکړو چې یاره دا مدرسه څنګه جوړ کړو، په دې کې څه څه ترتیبونه وکړو. نو نقشه هم جوړه کړې ده، دا بورډ هم جوړ کړو. دا بورډ پکې د الله د رضا لپاره یو ملګري وکړو، بې نوم به نه اخلئ، او نور هم وقتاً په وقتاً ملګري پکې امداد کوي. نو دا تقریباً زمونږ د بناتو د مدرسې 12-14 کاله وشو، په بل لوري کې وه، او نوم د هغې جامع ام حبیبه رضی الله عنها په دې بورډ ښکاري. نو دا هغه به هم وي، دا به هم انشاءالله دواړه به که خیر وي، الله به چلوي. نو دا مونږ په دې بنیاد دې ځای دا کار روان کړو. د الله د ذات نه امید دی چې الله پاک به دا ډېر ښه دغه کوي، او دې ته زمونږ ډېرې ښې ارادې دي. انشاءالله دې د پاسه به 2 پورشنې یو، او یعنې ملګرو ته دا اپیل او دا خاص دی چې د خپل وس مطابق دې کې مدد کوي موږ سره، ځکه لکه قرآن پاک کې راځي چې څوک د الله دپاره یعنې جومات جوړوي، دا هغه څوک جوړوي چې څوک په الله باندې ایمان راوړي. یعنې څوک چې د الله په ذات ایمان راوړي نو جوماتونه جوړول دا د هغوی کار دی. او حدیث کې هم راځي چا چې د الله دپاره کور جوړ کړو، جومات جوړ کړو، نو الله به ده لپاره په جنت کې کور جوړ کړي. نو په دغه بنیاد باندې او دا مدرسې چې دی دا د دین کلي دي، په دې باندې دین محفوظ کېږي. نو چې مونږه د خپل وس مطابق څوک هم دا ویډیو ګوري دا کوي، دا نمبر یې زمونږ موجود دي، یو زما دی، یو د امجد لالا دی، دې ځای خوا کې د دی کور هم دی. نو څوک برای راست تعاون کوي یا څوک دغه کوي په موبایل فون په ذریعه باندې، نو هر قسمه دغه کولی شي. آخر دعوانا الحمدلله.